دغه مخامخ دغه اصیلو بانډه ده او انشاءالله موږ به ځو زردالي بانډې ته. تاسو ته به ښیو چې مخامخ دا کوم په سکرین باندې تاسو ګورئ دا مخامخ دا زردالي بانډه ده او زردالي بانډې ته ځو. تاسو زموږ سره اوسئ. مخامخ دغه مسکیني دره ده او د پشکال موسم دی. د ټانګې شا د پل له پاسه زه ولاړ یم په دې وخت کې. دا تاسو قدرتي حسن چې کوم ګورئ دا زمونږ لوی دیر دی جندول معیار او بیا خصوصا دا کومه ایریا چې زه تاسو ته ښیم زه روان یم زردالي بانډې ته او زردالي بانډه تاسو ته ښیم چې د زردالي بانډې کوم حسن دی په دې علاقو باندې ډېر زیات حسن او قدرتي نیچرل بیوټي چې ورته وایي نو هغه چیز دلته موجود دی. د ونو د بوټو د ځنګلاتو او د غرونو د نورو وسایلو د ګرینایټ د دې شیانو څه کمی نشته. د هر قسم وسایلو نه دا علاقه مالامال ده چونکې دلته بنیادي چې کوم ضرورتونه دي د زندګۍ هغه دلته میسر نه دي. نو په دغه وجه باندې دا علاقه لږه پاسمانده پاتې شوې ده. ګوره د ماشومان راغلي دي او ماشومان چې کوم دی د دې موسم نه لطف اندوز کېږي. لاندې هم ډېر کسان دلته موجود دي غالبا دا خلک دلته د شګې موږې راخېږي او خپل ځان لپاره سټاک برابروي. دغه د ټانګې شا پل دی خو تاسو زما سره اوسئ او ځو. موږ خپل سفر جاري ساتو او دې وخت کې چې کوم دی نو دغه د ټانګې شا پل چې کوم نو هغه موږ کراس کړو. اوس ځو د دې نه مخکې چمیرانو بانډه به راځي. چمیرانو بانډې ته زه اوس راورسېدم. دا بورډ چې کوم تاسو ګورئ دا ګورنمنټ پرایمري سکول دی. انعام الله هیډ ټیچر دی او عبدالغفار چیرمن پی ټي سي. د هغې نه علاوه پر ډیټیل هم دلته ورکړی شوی دی او په دې علاقه باندې بغیر د دې یو پرایمري سکول نه علاوه نور دلته څه ډسپنسري غالبا چې نشته او نور څه داسې سهولتونه هم نشته دی. دلته د دې سکول نه علاوه بل څه خو نشته دی که نه؟ د جینکو سکول شته دی او یو دا سکول دی او نور څه دلته هسپتال یا څه ډسپنسري نور نشته. بس یو ډاکټر راځي اوس هغه د سټور کوي هغې خپل دغه کوي هغه خو بیا خپل سټور کوي که نه خو سرکاري طور باندې څه نشته. سرکاري طور دا علاقه چې کوم دی محرومه ده ښه د دې سهولتونو نه. او دا تاسو ګورئ په دې باندې اکثر دا غټ غټ ټرکونه ځي د ملک نورو حصو ته او دې ځای نه دا ګټې مټې وړي. صحیح شو. دا تقریبا دا الحق میډیکل سنټر دا په چمیرانو بانډه کې او دا مخامخ روډ چې کوم دی نو دا د چمیرانو بانډې هغه جومات ته تللی دی او دا پرایمري سکول دی. پرایمري سکول ګورنمنټ پرایمري سکول. خیر خیریت دی. څنګه چې تاسو طرف ته خو هم زما خیال څه خوړ مړه وتی دی که نه؟ نو په دې باندې د تېرېدلو څه دغه شته دی که نه؟ څه پل مول پې شته؟ هېڅ پې نشته. نو داسې به پې ورځو چې ویم نسي د الله ولي. دا ګوره دا چمیرانو بانډه لکه ډېره مهرباني. زه ځم زردالي بانډې ته. ښه حاجي دا په دې په منځ کې دا خوړګۍ ده او دا خوړګۍ چې کله راوځي تاسو ته ښه پته ده یاره دلته بیا د تللو هغه څه ذریعه نه وي. نو اوس به ځو موږ په دې کې او الله دې خیر کړي چې څه کېږي. په کار چې دې ځای کې یو معمولي غونته کې پل جوړ شوی وی که نه چې یو معمولي پل وی او د پل نه چې کوم دی نو خبره کوم ښایي په دې طرف باندې دا غټ غټ ټرکونه راځي. دا د زردالي بانډې نه او دا د چمیرانو بانډې هغه خوړګۍ ده. نو زموږ سره اوسئ ورځو په دې خوړګۍ باندې او الله دې خیر کړي چې څه کېږي. دا خوړګۍ ده. ها ملګرو په کار دلته دا و چې یاره کم از کم د حکومت ته طرف نه په دې ځای کې باندې یو ورکوټه شانې پل جوړ شوی وی نو دا به ډېر ښه وی. په دې باندې دا غټ غټ ټرکونه هم راځي او دا د مقامي خلکو ته هم ډېر غټ مشکلات دي د دې خوړګۍ په وجه باندې. دا مخامخ دغه هم کورونه دي دغلته هم کورونه دي او دا تاسو ګورئ دا چې کوم دی دا د چمیرانو باندې دغه مین خوړګۍ چې کومه ده نو هغه اکثر په دې په شکال کې راوځي او دې خلکو ته ډېر زیات تکلیف وي. نو پکار ده چې دلته خو انسانان پاتې کېږي دې خلکو له چې هر قسم سهولتونه پکار وو. خو بهرحال زموږ سفر جاري دی. چمیرانو باندې نه راووتلو او دا د چمیرانو باندې هغه مین
چې کومه خوړګۍ ده دا خوړګۍ راوتې ده د پشکال موسم دی او د هغې نه علاوه چې کوم تاسو ګورئ السلام علیکم څنګه چل یاره ښه مشکلات زمونږ ډېر زیات دي په دې علاقه باندې زمونږ د بجلۍ مسله ده د ډېر د سړکونو دغه ټوټه پوټه حل دی دې باندې ته دې باندې ته هم دا سړک تللی او دې باندې ته هم تللی دی سیدالرحمن بھائی دا علاقه چې د مکمل پاسپانده ده دې ته اوس د بجلۍ دا ستنې او دغه شوي دي اصل باندې ته او کنیکشن ورته نه دی ورکړی شوی او که زمونږ ته کوم بجلي ده هغه هم بهرحال داسې ده چې په نشي حساب ده چې په اسمان کې ورځ ویني بیا په میاشتو ورکړي دلته 11000 ده که 33 ده 33 11000 لا نه ده دغه شی الاټ شوی نه دی دا راته چې په دې طرف باندې دا مخامخ زردالي باندې ده دا که نه زردالي باندې ده دا سیډه او دا اصل باندې دا اصل باندې ده که نه د دې غر نه شاته ښه د دې غر نه شاته د اصلو باندې دا غونډه اصل باندې د دې ځینه برابر تاسو خبره دلته کوله چې دلته موږ ته دا مشکلات یو خو دلته سکول نشته دی های سکول های سکول خلک پرایمري ده تاسو ته ډیسپنسري هم نشته دی هیڅ نشته او سرکاري تور باندې روډونه هم دغه حالت هغه هم نشته د جناکو سکول هم نشته دی مخکې خلاو دا پل نو د ټانګي شاده پل نو ماشومان به پیدل تللی او وش چې نو تقریبا دا پل شوی دی نو څوک مولا حکیم آباد ته ځي څوک چې نو معیار سکول ته ځي د پل په وجه باندې څه خوشحالي رااله نو پنځو ډېر زیات حالت خراب وو لکه اوس څه ګزاره خبر لاره ته چې د دې طرف نه خو ډېر دا ګرینایټ ګټه ځي که نه د حد نه بار د حد نه بار نو پکار ده چې حکومت خو دې طرف ته لږه توجه ورکړي که نه تاسو د ټیکهداران یا د دې علاقې دا خلک داسې څه مطالبه نه کوي سل مطالبې کړي دي خو لکه بهرحال هغوی داسې حالت دی چې خو دا شته روډ یې راته پرېښی وی په دې باندې چې دی د چینج والا اکسولیټر یې بیایي بره بیرته پرې راولي دا فرش دی کنکریټ دی دغه نه دی دا ترکول نه دی په ترکولو باندې ورته دغه وراچي دا چینج والا اکسولیټر او په دې دا چې دې ته د چینج اکسولیټر د چینج دغه چې کوم دی نه اکسولیټر دا خو طبیعي کوي دا خو د مین روډ طبیعي روډونه رااله لکه خراب لکه صرف مثال په تور ما سترګې ولا توري کړي دي دا مشکلات دا د غټه مدن دی د حکومت د دې غر د علاقې نه غټه مدن دی د ورځې کې لس 15 شل ګاډي نیسي په کار دی چې دلته بنیادي سهولتونه لکه څنګه چې موږ مخکې خبره وکړه چې په دې علاقې باندې بنیادي سهولتونه بالکل نشته د هغې فقدان دی او بل دا کومه خوړګۍ چې راوتې ده خوړګۍ ما تاسو ته وښوده په دې باندې پاسه په کار ده چې یو پل غونته کې نو کم از کم دې خلکو دا خوړ راوځي نو بیا پرې لکه هېڅ دغه ګنجایش نه کېږي د بیمار د وړو د بل څه د دې څه ګنجایش پرې نه کېږي صحیح چمرانو باندې نه په دې روډ باندې راوختم لکه څنګه چې ملګري خبره وکړه چې دلته روډونه ډېر زیات خراب دي په دې باندې دا غټ غټ ټرکونه ځي نو په دې کې څه شک شبه نشته مخامخ دا د چمرانو باندې جومات دی او دغه خوړګۍ ده د دې خوړګۍ چې کوم دی نو ډېر ښه کافي نقصانات وي ځکه چې بیا خلک په دې باندې ګاډي خلاصه کې انسانان پرې هم نشي دغه کېدی پیدل نو دغه خوړګۍ ده دا چې کومه تاسو ګورئ دا د زردالي باندې نه راوتې ده او موږ به د خیر څخه خپل سفر په دې طرف باندې جاري ساتو په دغه طرف باندې به ځو دلته د ګټو د ماینونه تاسو ګورئ دا چې کوم دی نو په دې کې دا ګاډي ماډي ولاړ دي او تاسو ګورئ نو دا د زردالي باندې چمرانو باندې هغه ایریا ده زو تاسو ته مخکې ښیو دا یو طرف دا اصلو باندې ته وتی دی دا مخامخ که تاسو ته ښکاري دا روډ چې کوم دی نو دا اصلو باندې ته وتی صحیح شو جي دا اصلو باندې ته دا روډ وتی دی دا په دې غر کې بیا پناه شوی دی او داسې دا روډ چې کوم دی دا چې کوم تاسو ګورئ دا د زردالي باندې روډ دی دا روډ چې کوم دی نو دا د زردالي باندې دی او دا د چمرانو باندې نه په دې روډ باندې زه راوختم او تاسو ته ښیو د زردالي باندې نظارې زموږ سره اوسئ
دا هغه خوړګۍ ده کومه چې د زردالي بانډې نه راوتې ده او د چمرانو بانډې په دې من باندې ورغلې ده خوړ ټکو شوې ده نو په دې ځای کې به ګاډی څه پاس شي تاسو وګورئ خو دا قدرتي د حسن نه مالامال دا هغه علاقه د زردالي بانډه چې کوم یادېږي دا هغه ځای دی او دلته چې کوم دی نو دغه پوزیشن دی حالات د روډ چې کوم دی نو هغه تاسو ګورئ یې دا مخامخ روډ ملګرو دا د کوټکي نه راوتی دی او زما په خیال سره RCC روډ دی پوخ روډ دی نو که څوک راتلل غواړي او چا سره فیلډر ورسئ یا ټوډي ورسئ نو هغه دې په دې طرف باندې راځي د کوټکي په سایډ باندې او د کوټکي د پل نه بیا نیغ په نیغه باندې چې کوم دی دا روډ راوتی دی دا دلته دا زردالي بانډې ته د دې ځای پورې غالبا چې پوخ دی نور وضو هم تاسو ته ښیو او دا چې کوم چوک دی دا مین چوک چې کوم تاسو ګورئ دا روډ زردالي بانډې ته تللی دی دا روډ چې کوم دی نو دا کچا روډ دی دا د چمرانو بانډې نه راوتی دی او په دې باندې دا غټ ګاډي ځي په دې روډ باندې داسې بیا د دې نه وروستو مخې ته موږ ځو چې د کوم ځای پورې روډ پوخ دی او دا زه تاسو ته دغه چوک ته تخیم کوم چې د چمرانو بانډې نه او د کوټکي نه دا د چمرانو بانډې روډ دا مخامخ چې کوم تاسو ګورئ دغه لاندې دا چمرانو بانډه ده او دا روډ چې کوم دی نو دا روډ د کوټکي نه راوتی دی موږ به ځو په دې طرف باندې تاسو ته ښیو مخې ته زموږ سفر لا جاري دی په دې وخت کې په زردالي بانډه کې موجود یم او زه تاسو ته ښیم دا د مین روډ نه چې کوم مختلف روډونه دی ختلي دي ماینونو ته او په دې باندې دا هیوي ټرکونه راکوزیږي په دې باندې نو دغه تاسو ګورئ دا د دې من نه دا روډ جدا شوی دی او زه مخکې تاسو ته ښیو دې وخت زه په تقریبا په زردالي بانډه کې موجود یم او زه تاسو ته ښیم د دې ځای ښکلاګانې د دې ځای نظارې دا مین روډ دی او دا څه ورځې مخکې دلته جوړ شوی دی دا روډ چې کوم دی نو دا څه ورځې مخکې دلته جوړ شوی دی مخامخ که تاسو ګورئ د موبایل په سکرین باندې دا زردالي بانډه ده دغه مخامخ چې کومه ده نو دا تقریبا دې وخت کې زه په زردالي بانډه کې موجود یم زردالي بانډې د مین روډ دا غالبا چې د دې ځای پورې پوخ دی او بیا د دې نه وروستو کچا دی نو دا مخامخ چې کوم تاسو ګورئ دا زردالي بانډه او بیا د هغې نه علاوه مخامخ چې کوم دی نو دا اصیلو بانډه ده په اصیلو بانډه کې سهار وختي دی او چا تنور ته اور ورته کلی دی زما خیال دی دا خلک روټۍ موټۍ زر خوري ځکه چې سهار وختي دي راپاڅېږي د مانځونو سره د مانځه سره پاڅي او خپل کار کسب کوي بیا د هغې نه وروستو څوک یو ځای بل ځای ته ځي نو دا ماشاءالله تکړه خلک دی او د دې هر یو کار په ټیم باندې ښه د اصولو مطابق وي نو دغه خلک راپاڅېدلي غالبا ښه بره د اسمان که تاسو وګورئ دې وخت کې ورېځ ده او باران هم شوی دی دا لارې چې کوم دی نو دا لمدې دي دا ګورئ تاسو ښه دا مخامخ بله لار وتې ده دا د دې ګرینایټ د دې کاڼو د راایستلو لپاره په دې باندې مشینري ځي او د دغه ځای نه دا ګرینایټ راوباسي د مختلفو علاقو نه د ځایونو نه نو دغه تاسو ګورئ ټیک شو جي دا ماشاءالله څومره ښایسته نظاره او څومره پرسکون ماحول ښه د خاموشۍ ماحول دی ښه دې وخت کې که تاسو ګورئ دا د خاموشۍ ماحول انت الهادي انت الحق ليس الهادي الا هو ښه جي نو دې وخت کې زه ګورم تاسو ته ښیم مخامخ چې کوم دی نو دغه پی ټي آی هاوس دی مخامخ پی ټي آی هاوس او دا تاسو ګورئ په دې غر کې پی ټي آی هاوس د حاجي سید ګل غالبا چې د هغې بنګله ده او دا په زردالي بانډه کې نو دې وخت کې د زردالي بانډې تقریبا زردالي بانډې په دې منځ کې زه موجود یم او دا خوړګۍ دي دا خوړګۍ چې کوم دی نو دا قدرتي ماحول دی قدرتي ماشاءالله دغه دی دا
د مرغو چغار او د اوبو هغه رواني چې کوم دی تاسو ګورئ او دا مخامخ دا هم یو غټ مایننګ دی ښه دا چې کوم دی نو دلته هم دا خوړګۍ راوتې دا خوړګۍ نه دي دا لږې لږې خوړګۍ چې کله راوځي نو دا چې کوم دی نو د دې نه بیا دریابونه جوړېږي او دا زموږ د معیارو په خوړ کې دا خوړګۍ شاملېږي نو د دې لږو لږو اوبو نه چې کوم دی نو بیا خوړونه جوړېږي دا اوس مکمل دا د زردالي بانډې هغه ویو زه تاسو ته ښیم په دې وخت کې د زردالي بانډه کې زه موجود یم او تقریبا رارسېدلی یم دا مخامخ د غر تاسو ګورئ موسم هم ماشاءالله ډېر مزیدار موسم دی او دا چې کوم دی نو دا څوکۍ ده دا څوکۍ وایي زما په خیال سره څوکۍ ده څوکۍ هاخوا ده د چنار موړه ده ښه دا چنار موړه زما نه بار بار دا نوم هېر کېږي دا چنار موړه ده او بیا د هغې نه علاوه که دا تاسو وګورئ نو دغه ډیری ده مخامخ چې تاسو ګورئ دا ډیری ده دا ډیری ده او دغه دا نورې اوس خوا او شا کې دا د ډیری سره متصل دغه ځګونه دي او دا چې کوم دی نو دا چنار موړه دا هم ډېر ښایسته ځګی دی مخامخ دغه دا چنار موړه او دا چې کوم دی نو دا هغه خوړګۍ ده یو خوړګۍ دې طرف ته ده مخامخ دا د کلي علاقې دا چمرانو بانډه او د هغې نه وروسته هغه مخامخ چې کوم دی نو دا کوټکۍ دی دغه کوټکۍ او د هغې نه بره بیا دغه ځګونو کیمیا بانډه او ایسته د مسکینې پورې دغه ایریا ده ښه جي نو دا زردالي بانډه موږ خپل ټور چې کوم دی نو هغه کمپلیټ کړو تاسو ته مو وښودو د زردالي بانډې مکمل پروګرام نو که څوک دلته راتلل غواړي چې میرانو باندې د روډ په طرف باندې هغه روډ کچه دی د پیدل دپاره دی د موټر سایکل دپاره صحیح دی او که چېرته څوک په ګاډي کې راتلل غواړي نو هغه په ګاډي کې بیا د کوټکي د طرف نه بیا راتلی شي دغه مخامخ دا د کوټکي روډ دی دا د کوټکي روډ دی او ښه پوخ روډ دی ښه په اسانۍ باندې زردالي باندې ته راتلی شي د دې ځګي د ښکلاګانو او د نظارو نه مزه پورته کولی شي